د اسلام چې کوم لوی دشمن او د پیغمبر علیه السلام سره ډېر زبردست جنگونه کړي حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه خدای مسلمان یو ډېر د عربو یو مشر چې هغه ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او د پیغمبر علیه السلام سخت دشمنو عمرو بن العاص رضی الله عنه دی هم مسلمان شو او بل یو زبردست کافر چې تاسو به ټول وپېژنئ د ابو جهل و عکرمه دا خدای پاک مسلمان او واقعات یې څنګه حضرت خالد ابن ولید وایي چې زما زړه کې داسې د اسلام رڼا راتله چې کوم جنگ کې به زه د نبي علیه السلام سره شریکېدم او ما به د صحابو مقابله کوله نو هغه وخت هم زما د زړه ماته وایي چې دا ته څه کوې بس قومیت او د قوم دپاره جنګېدم نو زړه مې مطمئن و زړه به مې خفا و چې کله نبي علیه السلام حدیبیې له راته وی ما ځان سره د شاه سوارانو د اسونو د لښکر واغېسته او موږ وی چې دي به مونځ کوي یو ځای کې او د مازدیګر دا مونځ داسې دی چې دا مسلمانان نه پرېږدي نو یو مونځ هم نه پرېږدي خدای له ډېر لوی اهمیت ورکوي لکه قرآن شریف کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى چې یو مونځ هم نه ګورې پاتې نه شي ټول به کوئ او پورا په خپل وخت کې به یې کوئ وګورې مازدیګر به خامخا کوئ نو ما ته خو د مازدیګر د مونځ اهمیت معلومو نو مونږ وایو چې د دې په مانځو درېږي مونږ به یو غونډی شاته ورته پټ یو ناګهاني به پرې حمله وکړو مسلمانان چې مونځ کوي ټولې به یې ښه دي توجه به ني د جنګ نیت به ني بس چې تر څو دوی ځان سنبالي نو مونږ به قصه ختمه کړي یو ځای م وله وټاکه په داسې اندازه م وټاکه چې دوی به دلته مازدیګر را رسېږي د مازدیګر مونځ به کوي او دلته به پړه واچوي عربو ته خو ځای نه معلوم و که نه ارض یې خو به چا خیمې نه ښخولې په لاره چې به تلل یو خاص ځای نه هغه ځای کې به خلکو مسافرو خپل پړه واچو نه هغوی ته هغه پړاو معلوم و چې دلته مازدیګر را رسي او دلته به خپل پړه واچوي پړاو به یې داسې ځای کې اچوي چې هلته کې سوري وي ځمکه هواری میږي وغیره پکې ني اوبه ورته نږدې وي خشاک ورته نږدې وي چې داسې ځای نه دا به مخصوص پړاو نه ځای نه وی مونږ یو ځای کې ورته په تاک کې کېناستو وی روغه لار وه نبي علیه السلام هم په هغه لار را روان دي جاسوسان مونږ مقرر کړي د هغې اطلاع راکړه چې په دې لار راځي وی ناګانې لار بدله کړه په بل لار لاړ وی ما ملګرو ته وی چې داسې معلومیږي چې دا رښتونی پیغمبر دی ګوره یکدم یې لار بدله کړه دوی ته څه پته وه چې مونږ د دې غونډۍ شاته پټ ناست شو دوی جاسوس هم مونږ چېرته نه یو لیدلی او مونږ پوره تیاری کړې دی د دوی د مرګونو او مکمل لار بدله کړه په بل طرف ته وشو معلومیږي دا چې دا خدای خبر کړی دی خدای هغه څوک خبره چې پیغمبر یې وي زمونږ منصوبه ناکام شوه و چې ناکام شوه نو بیا مو بل دی ورته لاره ونیوله او په دې سوچ کې اندازه م ولګوله چې دوی به مازدیګر دې ځای ته رارسي او دلته به خامخا دوی خپل پړاو اچوي او د مازدیګر مونځ به کوي ځکه بل ځای کې دی نه شي نه دې نه مخکې ځای شته د پړاو غورځولو نه دې له وروستو بیا شته لرې دي ځای نه ځان هم ورته بلکل یو ځای کې پټ کړه خو چې څنګه نبي علیه السلام سره د ملګرو راورسېده او د مازدیګر په مونځ باندې ودرېده بس مونږ خوشحاله و چې که خیر وروستو پې حمله کوو نو څه چل یې را سره وکړو صلات خوف یې وکړو صلات خوف دې ته وایي چې نیم ملګري ځان پسې ودرئ او نیم دشمن ته مخامخ ودرئ دا نیم چې کله یو رکعت د امام سره وکړي نو دوی لاړ شي دشمن ته ودرېږي هغه ډله راشي امام سره ودرېږي امام دویم رکعت وکړي او د دې دویمې ډلې لومبی رکعت شي او بیا یو ډله هم ځان له خپل یو رکعت وکړي بله هم وکړي نیم دشمن ته ولاړي نیم امام پسې ولاړي په داسې طریقه صلات خوف دا اوس هم جایز دی مشروع دی مسنون دی بلکې وی چې مونږ خو وی کې دی په مانځو درېږي او مونږ به پې حمله کوو چې اوس مو قتل نو غون نیم خلک یې مونږ ته مخامخ ودرول نیم ورپسې په مانځو درېدل هغې چې ورسره رکات وکړه هغوی رالل مونږ ته ودرېدل دوی ورلل هغې سره دویم رکات
بیا هغې خپل رکعت وکړو نیم مونږ ته ولاړ دي بیا رالل هغې مونږ ته ودرېدله نور خپل نیم بس زمونږ منصوبه ناکام شوه وی ملګرو ته مې وی چې ما درته نه وي چې دا رښتونی پیغمبر دی دروغجن نه دی ګوره په کومه طریقه یې مونځ وکړو ومې خپل مونځ وکړو مې زمونږ نه څوکۍ وکړه د ملګرو بیا حضور پاک ملګرو ته وی چې دا سړي خو مونږ نه صبرېږي یو ځای مو ته لار بدله کړه بل ځای د مانځه دې چل پول نیول غواړي کلک وی نیول خالد ابن ولید سره د ملګرو گرفتار کړ او حضور پاک ته پیش کړ لیکن نبی علیہ السلام رحم دلو دشمن داسې دشمن چې هله ګوته له ورسي کوم ځای کې پرېږدي وی معاف یې کړو چې ځای مو معاف کړی وی دوه نښې خو مې دا شوې چې دا سړی رښتونی دی او دا پیغمبر دی او بله نښه مې دا وه چې کله مې ورسره جنګ کړی دی جګړه مې ورسره کړې ده نو هغه وخت سره به زه مطمئن نوم ما به وی بې ځایه جنګ کې ظلم کې الله به مې نو مطمئن اوس په دې شش و پنج کې چې زه څه وکړم وی ماله کې دا فیصله وکړه چې زه عیسایي کېږم حقیقت پیغمبر اسلام سره خو مې دشمني ده سخته دشمني ده احد کې مې ورسره مضبوط جنګ کړی دی بدر کې مې ښه مضبوط جنګ کړی دی خندق کې تلیم جنګ مې ورسره کړی دی نو دشمن سره خو نشم تاپې کېدی که رښتونی دی خو نشم کېدی ضد دی ضد خو زه راشي عیسایي بشم یا یهودي بشم هلته به زه لیکن نبی کریم او د ده ورور ولید مسلمانو ورور مسلمان دی نبی علیہ السلام ولید راوغوښته وی ولیده وی خالد ډېر هوښیار دی مونږ سره ډېر جنګونه وکړل خو داسې هوښیار سړی د اسلام نه لرې نه دی پکار دی چې دا سړی مسلمان شي د ده دومره لوی تجربه ده او دومره هوښیارتوب دی نو چې دا د کفر دپاره استعمالیږي د بوتانو دپاره نو پکار دی چې دا د اسلام دپاره پکار راشي وی د الله رسوله څه وکړم وی یو خط زه لیکم د خالد ابن ولید په نوم دا والا یو څه ممکن ده چې دا سړی خدای مسلمان کی اوس خالد ابن ولید وی زه په دې سوچ کې چې چېرته شام ته ځم عیسایي کېږم وی دی کې زما رور راغی ما له خط راوړه مې چې دا څه دي وی یاره نبی علیہ السلام دا خط را کړی دی دا لږ وګوره چې خط مې ولیکه نو په خط کې راته حضور پاک او د شپې مې خوب لا بیا ولیده د شپې مې خوب ولید چې خطرناک ځنګل دی غنی دی پکې ازغی دی پکې او ډیر د خطرې سیدونه دی په دې ځنګل کې زه پکې روان یم ډېر خطرناک دی او چې روان یم نو یو صفا لارې ته تې ووتم د دې ځنګل نه پاکه لاره د صفا لاره د روغه رڼا اس پکې تیاره نشته او اس تکلیف پکې نشته او اس نقصان نشته وی دا خوب مې ولید وی دا خوب نه مې معلومه کړه چې زما دا کوم دین دی د جاهلیت او د کفر او د شرک دا خطرناک ځنګل دی دا د هلاکت ځنګل دی او زما روح ټیک دی زه وځم د دې نه اوس کوم طرف ته چې وتم دا به زما د رڼا لاره وي صراط مستقیم به وی دې کې ورور راله خط راوړه چې خط مې وکړ نو په خط کې راته لیکلي چې خالد ته ډېر هوښیار دی او قابل سړی ته د اسلام نه لرې پاتې کېدل تاله نه دي پکار که بل سړی وي چې هغه ناپوهي د اسلام نه لرې پاتې کېږي بېله خبره ده نو ته هوښیاره مې پوهه مې عقلمنده مې اسلام نه ځان لرې مه پاتې کوه د دعوت تر کوم ته مسلمان شه راشه مسلمان شه او دا خپل طاقت د کانو دپاره مې استعمالوه د بوتانو دپاره دا طاقت د الله د ذات دپاره استعمال کا وی چې دا خط مې وکته وی ما وی چې ما خو د حضور پاک سره ډېر جنګونه کړي او ما خو احد کې داسې جنګ ورسره کړی چې او یا مضبوط مسلمانان زما د لاسه شهیدان شوي دي ته څه سوی ما نه دی خط د چا نه راوړه وی ګوره ته پرېږده تا نبي علیه السلام لیدلی نه دی ولې مې لیدلي زما د قوم سړی دی 53 کاله په دې مکه کې مونږ سره تیر کړی دي وی خانو تاوته د دې نه نه دي کتلې حضور پاک ډېر رحم دل دی دا خط قسم دی چې نبی علیہ السلام مال راکړه ستا په نوم وی مې چې خر ورځه خدای به خیر کړي وی زما یو څو دوستان یو صفوان ابن امیه د امیه زوی دی هغه له ورلم د کله مضبوط خلق او جنگي ماهرین کافران صفوان ابن امیه له ورلم دروازه مې وډبوله صفوان باروس خیر دی خالده ما ویرا بس مون خو ډیر عمر د کارو عبادت وکړ او ما ته خدا سړی دا پیغمبر رښتونه ښکاری
ستا څه خیال دی مړه چیزو پرېږده دا کفر پرېږدو او د محمد ملګرتیا کو صلی الله علیه وسلم هوښیارم دی مشرم دی د لوی قوم خاوندم دی مونږ پې بدیم نه ښکارو او غلبه هم ګورې را روانه ده ګیر چاپېره قبایل چې څومره ټول مسلمانان شو نو چې سبا د یرې نه مسلمانانېږو او سبا رسوا کېږو او شرمېږو نو ښه دا نه چې موږ مسلمانان شو په خپله خوښه وی صفوان ما ته وی چې خالده که دا ټوله دنیا مسلمانان شي او یو کس پاتې شي نو به زیم د خلاف بس نورې خبرې پرېږده بس زه نه مسلمانېږم ټوله دنیا دی د ملګري چې ته یې ملګری شه یو زه به په دنیا کې د دشمن مې د مقابل به ولاړم وی ما وی چېرې دی که دا غصه دی جذباتي دي په دې وجه چې په بدر کې د پلار امیه مړ شوی دی او د ضرور مړ شوی دی نو دا ځکه غصه دی جذباتو کې دی دویمه خبره ورسره نه کوم دوستانه مې ده ورسره د دې نه پس زه لاړم بیا چاله یو بل زما دوستو هغه له ورلم هغه ته مې ووې اکرمه ته د ابوجهل زوی دی هغه له ورلم اکرمه زما دوستو دم زبردست جنګي ماهر و اکرمه سره وځو مصلحت کوو دا ټوله خبره مې هغه ته وکړه چې مسلمانېږو نه غلبه له دې سړي را روانه ده او بیا چې د رسوایۍ نه اسلام راوړو د زور نه نو بده خبره ده او مونږ ته پته نه چې رښتونه دی او د یو لوی نسب او قوم خاوند دی نو که د مونږ ملګري شو بدیم پې نه ښکار وی اکرمه وی چې سوال نه پیدا کېږي چې زه مسلمان شم که دا ټوله دنیا را د تابع شي دا ټوله دنیا زه یو دشمن بیم ما وی چې دا د ابوجهل زوی دی پلار بدر کې مړ دی د پړه کې غصه پرته ده دا هم نه مسلمانېږي یو بل دوست مې و هغه له ورلم عثمان ابن طلحه هغه له ورلم مې چې عثمانه زما له خو بدل دی زه خو بس ما ته خو د اسلام رښتونی دین ښکاري او دا سړی ما ته رښتونی پیغمبر ښکاري او ډېر زیات مخالفتونه وکړل موږ څه ګټه وکړه خو بدې خبرې خو نه کوي او د کانو عبادت مه کوئ بوتان مونږ په واقعي په خپل لاس جوړ کړي دي نو چې په خپل لاس هم کوم شی جوړ کړو هغې ته سجدې کوو او زنا مه کوئ نو خبره بده خو نه ده او بچي مه وجنئ نو خبره خو بده نه ده هغه وی لونه مه قتلوئ نو خبره خو بده نه ده او بربند طوافونه مه کوئ نو خبره بده نه ده مردارې مه خورئ نو دا څه بده خبره ده پردی مال مه خورئ دا څه بده خبره ده پاک اوسېږئ کومه خبره د هغه غلطه چې موږ پکې نقطه راوباسو عثمان ما ته وی چې خالد مقصد دې څه دی مې چې مقصد خو مې دا دی چې زما خوله کېږي که ته مې ملګری شوې نو زه چې زه مسلمانېږو عثمان وی چې ما هم بېګا دا سوچ کړی ملګری مې ځان له کته ملګری مې کته خو داسې کوو چې یو ځای نوځو که یو ځای ووتو نو هسې نه خلک را باندې شکیان شي نو دلته راته غم پېښ نه شي نو یو ځای دی یعجج هلته به زم لاړ شم او ته م راځه هلته به سره میلاوېږو بس وی خوشحاله شم چې ملګری مې پیدا شو وی چې هغه مقام ته زه لاړم نو عثمان زمانه مخکې رسېدلی و په خپل ساري باندې سور و چې لږ لاړو نو عمرو بن العاص مشر سړی دی هوښیار جنګي ماهر چې مشورې به د مکې کافرانو اغېشتې را ده نه به اغېشتې را سره میلو شو مونږ ته وی چته دی مونږ وی خدایه دا خو مشر دی منصوبې د جنګ خو به ده تیارول او قابل سړی دی اوس ده سره څوک و مونږ ورته وی ته چېرته ځې وی نه تاسو راته ووایئ مونږ وی ښه نو بد خو به نه ګڼئ وی زه پوه شوم در باندې زه پوه شوم تاسو جوړ مدینې ته روان یې مونږ وی همدغسې وګڼه وی زه م روان یم زه م روان یم څه سوچ دی ستا ته م روان یې ستا څه سوچ دی وی زه خو د ډېرې مودې نه په دې سوچ کې چې زه به کله نه د اسلام کې داخل شم مسلمان بشم خو د خپل قومیت مې پرېښودم نن مې لکه سوچ وکړه چې راشه دې ګنده ځان وباسه ووایي چې ګوره اوس اسلام خو عجیبه دین دی که نه قسم دی چې سړی سوچ وکړي زمونږ دا دین مونږ له خدای خوښ کړی دی الله وایي ورضویت لکم الاسلام دینا پاک دامنۍ والا دین دی پاک دامنۍ والا مرداره مخوره پردی مال مخوره د مشر عزت کوه د مور پلار احترام کوه د بچی او د یتیم په سر لاس ایږده خدای ته سجده لګاوه
د لونو حق مخورا د خور حق موها گاونډي ته ضرر مرسوا دې کې کومه داسې خبره چې هغه زمونږ د فائدې نه ده کومه خبره کې زمونږ تاوان دی د شریعت خلاف چې مونږ سر و باسو د شریعت خلاف چې مونږ ځان چلو نو دکې به زمونږ پوره تاوان دی ولې لور جمدی خقولو کې تاوان نه دی ولې لور لخپل حق ورکولو کې تاوان نه دی ولې بدعملي کول او زناکاري کول تاوان نه دی د وجود تاوان د مال تاوان او د مسلمان عزت غشتل تاوان نه دی ولې پردي مال خپل ستا مال چې څوک لري ته نه خپکیږي نو پردي ولې خوري ستا د مشر چې څوک قدر نه کوي ته نه خپکیږي پردي مشر قدر ولې نه کوي ستا د بچی په سر چې څوک لاس راکاږي ته په خوشالهږي د پردي بچی په سر ولې لاس نه راکاږي ستا گاونډي چې تا ته ضرر رسي ته خپکیږي نو ته بل گاونډي ته ضرر رسي تا سره چې څوک خېګړو کی او ته قدرونه کې خپکیږي بکنه نو چې خدای در سره خېګړه کړې ده نو د خدای قدر ولې نه کوي سر ورته ولې پز مکنه کوي د اسلام کومه خبره داسې ده چې هغه کې زموږ تاوان دی خو موږ ځان له خپل د اسلام خبر تاوان ګڼو اسلام کې قسم په خدای زموږ ګټه ده اسلام رڼا مذهب دی اسلام روخانه مذهب دی کور کې امن گاون کې امن اوس خو اسلام خلکو په غلط رخ استعمال کړي دي ډېر غلط رخ استعمال کړي دي نو خلکو ته مګورا جرمونو د خلکو ته مګورا اسلام ته وګورا ایو سړی ویراغ کنه مسلمان شو جمعه ته ویرانه نه وته نو هغه چا وته وی سپلې ران سره دنه کا ویولې ودا خلک پټای دل تغلا کوي دا مخکدان سره یو څه هغه وی سو کې پټای اندواني پټای دل اندوان څه وینا عیسایان پټای عیسایان څه وینا يهوديان پټ يهوديان ستاسو وینا وسو کې پټ ودا مسلمانان زبس دغه دین ته سلام دي چې خلکو له سبلې پټ نو ګور هغه قمقلو هغه خيار نو قمقلو ولی د یو شخصیت ته وجه دین ما بدنامه وا یو سړی غلطي وکړه یو سړی پښتون غلطي وکړه نو د پښتو خو نه بدناميږي ور سره د یو قوم سړی یوسف زاکی یو سړی غلطي وکړه ټول قوم ور سره نه بدناميږي کنه ایو مولانا صاحب ته چاوي وی شیخ غلاوکلا شیخ غلاوکلا هغه ګوره ګیره ما بدنامه داسې مو وای چې شیخ غلاوکلا ګیره دې بدنامه کړه داسې وای چې غل شیخ شوی دی داسې وای چې غل ګیره پرې خدا د خپل اغلا د پاره چې ګیره مینی بیا به خلک را باندې ګمان بربادو په ګیره په پرې دم سو پر باندې غل ګمان نه کوي دا روډو مې دیوبند نه سپلای پټې شوی چاوي طالب غلا کړی دا مولانا صاحب نے دا سے موا چې طالب غل شوی دی دا سو چې غل طالب شوی دی دا طالب جامه کرانه نه وتره نو اسلام بنا بدنامه یو شیخ غلطی وکړه ګیره بنا بدنامه ګیره وته نه دی ویلي چې دا غلا وکړه یا په ملکه یو مولا نه غلطی وشو مولا پس مولا تو پس بکنزل نه کې مولا خو ورته نه و چې دا کار وکړه د غلطی وکړه نو اسلام بنا بدنامه اسلام ډېر خپل مذهب دی چې الله فرمایي ورضیت لکم الاسلام دینا ما د اسلام غوندي دین غوړه کړی دی چې خدای کوم شی غوړه کی ابد خیری کې د شر وي وایي اوس ابد خیری چې دی ورسه د مدینه منوره ته اوس ګوره وتا چا وته ویری نه دی نو ویلمبل او خان اسم الله ولی ولمبل زیاتی نو کان وختم کټ کړل خوشته جامع ځان سره وړي واغې واغستلې اسلام خپل سری ته پاکواله خي او خوشبوئی پورې کړه ولید ولا راغ د خالد ابن ولید روډ ورور سکه غوړه سي دی ورور رسیدو وی چې مون خورو رسیدو خو درې جامع بدلو ال شابه وزر کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو استقبال کړي انتظار وکړي صبر وکړورا داسې پلیت ول نه شو ورتله چې جامع پاکي کو وجود پاک کو دوړي لري کو نو بیا ورزو درې واړو جامع بدل کړي غسل وکړ صفا جامع واچولې خوشبوئه واچولې او بیا نه اغلال المدینه شریفه ته او چې په جمعات ورننه وتل حضور پاک د قصه ورته ولر مسکه وته ولر دي مسکه او دې چې ورغلل سنگ خالد ابن ولید لومبي یا به وته دشمن وي یا به په جنگونو کې کنزل وتکول او د حضور پاک نوم به رواناو نوم به ولا په بد واغشتو مزمم به محمد به نه وي محمد معنا د صفت خاوند
خپل د ستایل شوی مزمم معنا چې هغه انسان چې په بدو یادېږي نو د پیغمبر علیه السلام خپل نوم به نه اخیسته خراب نوم باندې یادو او چې اوس لا مسلمان نه دی وروسته مسلمانېږي او 15 منټه پس چې جمعه ته ورنوت السلام علیک یا رسول الله دا الله رسول پتا دې سلام او فورا حضور پاک دعوت نه دی ورکړي فورا اشهد ان لا اله الا الله دا دې خبرې کوي ورکوم چې الله یو دې شریک نه لري واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا دې خبرې کوي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله خپل بنده او د الله استاد او پیغمبر دی او چې څنګه کې ناست لومبه سوي د الله رسول مخستر کې د سره نشم لګو ما ډېر لوی جرمونه کړی ما په هر میدان کې ستا مقابله کړې ما په هر میدان کې ستا دشمن مقابله کړې ده او ما څو ځله ستا د مرګ نیتونه کړي دي یو ظلم نه څو ځله مې د مرګ نیتونه کړي دي او د دنیا مسلمانان صحابه زما د لاس نه شهیدان دي اوس به زه څه کوم وی دا کلمه چې دی وی د یارې دی وی که د زړه نه وی نه یاره نشته دا مې د زړه نه وی د زړه نه زه دا منم چې اسلام حق دین دی او ته د خدای رښتونی پیغمبر یې وی زه بس الاسلام یهدم ما کان قبله دې نه مخکې چې دې څه کړي دي د اسلام د وجې معاف ختم خدای دا درې مضبوط کسان مسلمانان کړل ول اسلام رو مضبوطی دي که هغه بل عثمان ابیا رستم هغه بل عکرمه د ابو جهل زوی هم بیا رستم مسلمانېږي دې وخت کې نه رستم مسلمان شو اوس چې کله مسلمان شو تجربه خو شته اتفاق د غزوه موته جوړه شو یو کافر دی لوی شرحبیل ابن عمرو غسانی دا د هرقل چې د روم کم بادشاو دا هغه د طرف نه دی د شام گورنرو نبی علیہ السلام یو صحابی لگا حارث ابن عمر رضی اللہ عنہ اغلی خط ورگا بیدا با دی شرحبیل ابن عمرو غسانی تورسی دی اسلام دعوت ورکا اغی ظالم دا پیغمبر سم استاذ ملک شئی دیکھ استاذ خوبا نو دی استاذ دا نقصان نور کے حضور پاک پاگی سخ خفشو او دا دریو دارو کسانو یو دستے تیار اکلا استاد خو څوک نه وجني ما خو استاد ولېږه د ایمان دعوت مې ولا ورکړه چې نه قبل او ډېرو کافرانو سردارانو د اسلام دعوت قبول نه کړ ډېره ښه ده چې قبله د خپل نه قبول کا اسلام زور نه دی ګورې ما درته تېره جوړم ویلي دا خلک اسلام بدنامۍ دا ناقص العقل دي پوهېږي نه چې اسلام په زور خور شوی دی په زور د چا په زړه کې څوک اسلام نشي وردننه کولی پلار په زوی په زور خپل خبره نشي مناولی گاونډي په گاونډي نشي مناولی مورې په لور نشي مناولی نو بل څوک به څنګه مناولی اسلام د زړه شی دی د جنګونو هغه وجې جدا دي درته مې ویلي په دې خفه شو چې دا خو استاد دی که دې منلې او خفه ما د خیر یو دعوت درکړی او نه مننو څه نشته ته پېشه خپل دین دې پېشه نو نبی علیه السلام د 3000 کسانو لښکر تیار کړ او حضور پاک د سپینه جنډه جوړه کړه سپینه او زید ابن حارثه له ورکړه او وی فرمایل وی دا زید تاسو امیر د مشر دی کدی شهید شو نو جنډه به د جعفر سره ابا امیری که جعفر شهید شو نو جنډه به د عبد الله ابن رواحه سره او که عبد الله ابن رواحه شهید شو نو چې بیا چام جنډه واغشته به د مسلمانانو مشري نو چې پیغمبر علیه السلام دا خبر وکړو دا ښکاره وکنه چې زید به شهید کیږي تو پیشنګویي شوه جعفر به شهید کیږي عبدالله بن رواحه رضی الله عنه به شهید کیږي دې چې لاړل یو ځای ته ورسېدل هغې شرحبیل ابن عمرو غساني ته پته ولګېدله چې مسلمانانو خو زما خلاف لښکر را لېږلی دی هغه د روم بادشاه هرقل ته اطلاع ولېږله هرقل د 3 لکو فوج را ولېږه 3 لاک 3000 او 3 لکه 3000 او 3 لکه څومره لوی فرق مسلمانانو ته چې پته ولګېدله د جاسوسي نظام نه بغیر جنگ نشي ګټلی جنگ کې به خامخا ستا جاسوسي نظام چې ته د دشمن د حالاتو نه خبرېږي څومره وسله ده څه قسم وسله ده په کوم طرف در باندې راځي
دا وی اراده شتا نشتا ډېرې خبرې دي په جاسوسي نظام نه اوس هم فوج نه چلېږي بغیر جاسوسي نظام نه جاسوسي نظام په هغه زمانه کې مو نبی علیہ السلام هغه صحابو سره لېږلو چې راغی وي 3 لاک لښکر دی کم و بیش صحابه وی چې دا خو موږ لږ یو 3,000 خو د 3 لکو مقابله نشي کولی واپس شو نبی علیہ السلام ته به وایو چې لښکر خو 3 لکه دی عبداللہ ابن رواحه رضی اللہ عنہ لخکر والا توے اے مسلمانان وی سمو خیال دے زمون مقصد دا دنیا جن دے و کدا خیرت وی دا خیرت وی مقصدم جنت دے که دنیا دا وی جنت نخوی چی اگا دیر دے من کم یملشو نو چر تبزو و جنت تبزو کر کم خواه بزو نو واپس تلزو او وی قسم دے دا مرگ زیاریگم تاسو نیاریگے زل مرگ یریگم ذکر رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا وی تاسو کې حصو کم دا سے نه پاتې کیږي چې په جهنم ورنشي هر سړی په جهنم ورځي جهنم باندې به یو سړی نه پاتې کیږي ان منکم الا واردها الله یو کس داسې نشته چې په دوزخ ورنشي هر سړی به ورځي کان علی ربک حتما مقضیا دا د خدای مضبوطه فیصله ده نو یریګم خود هغه د جهنم ورتللو نه مراد د جهنم د پاسه پل دی تاسو جو د پل صراط وای پاره تلل دي دین هیڅ څوک نه بچ کیږي په جهنم د پاسه بار سړی تیریږي او ښکارا خبر د حدیثو کې دا چې هغه پل بغیر د خدای د طاقت نه پاره پورې وتل ممکن نه دی ګران خبره ده نو دا مرګ خو زه یریګم زه په دې سوچ کې چې مړ نشوي لکه دغه جهنم سره بسکه پل سره بسکه پوری بوزه مو کنه نو چې زه تاسو نه زیات یریګم او زم بیا وایم چې بس نه ځو واپس چې مړ شو به شهادت راغی او که جنډي پاتې شو نو څه بچي قوم کې جذبه پیدا کړو دې چې په ورځو موته تور رسیدل جنگ شروع غزوه موته وته وي جنگ شروع او دا په جمادی الاول اتم هجری وا جنگ دا سے شروع شو چې چاته 3 لک او چاته 3,000 دا سے جنگ شروع شو چې اق زید ابن حارثه رضی الله عنه چاته جنډا وا دا شهید شو لومبه دې شهید شو مشر مخکی دې مخکی جنډا وسره وا او چې څنګه دې شهید شو نو فورا حضرت جعفر جنډا واغشتا ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو دغه فرمایلی جعفر چې جنډا واغشتا یو کافر پر منډه کړه دا خیلا سی ولو ذاته پریشو زری په دې ګستا په دې جنډا ولو هغه تر چته کو ټاس چې دا ګستا سی ته وو دیم پریکو د زر په دې خپو کې د سینه کې جنډا راټینګ کړه هغه په ټاس چې وارو کړه سره ولو نو دیم نمبر جنډا عبد الله بن رواحه واغشتا څنګه حضور پاک فرمایلی کافر پاگر اغون شو عبد الله بن رواحه شهید کو جنډا خالد ابن ولید لاس کې واغشت اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا دا منظر خدای دقه سے مخامخ خی نیخ پنی غیوت خی مکاشفه دا کشف دی دا وتا خدای پردې ختم کړل او دا منظر دقه سے وتخکاری او جمعات کې ناس دی او فورا رسول الله مبارک په جلا شو او فورا وی قتل زید شهید شو اخذ الرأية جعفر جنډا واغشته بیوی جعفر شهید شو اخذ الرأية عبد الله ابن رواحه جنډا پلاس کې واغشته او سترګې بیگی بخاری شریف په حدیث ته او بیا فورا فرمایي وی عبد الله ابن رواحه شهید شو او جنډا چا واغشتا اخذ الرأية سيف من سيوف الله دا الله د تورونه یوي تور جنډا پلاس کې واغشتا خالد ابن ولید ته سیف الله وای دا الله تورا دې میاس کې یو خبره کومه خالد ابن ولید د دنیا جهادونه کړی دي نه پس مضبوط لوی مجاهد دی وی فرنٹ لاین چې وته وي خطه اول وته وي لومبه د رستو پلس او چې کوم رستو دي خلک دي مخکې کړل ترتیب بالکل بدل کو دو وجونه یو خدای چې د مخکې خلک ستړي دي دمه بشي رستو خلق اغا سستری نده دا با مخی کم دویم دا چې دشمن باندې باروب پریوزی دکا دا مخی خصور دیو جنگی دل نو پی جنی یو بل
هغې باندې به دا روپ پرېږدي چې دا جوړ نوی لښکر وله راغی. ګوره جنګ کې به دا حکمت عملي استعمالی چې سار له جنګ شروع شو او خلک یې خواره واره کړل، صفونه ګډ وډ کړل، یو صف د یو نه لري، بل د بل نه لري، بل د بل نه لري، او سی وروستو په غونډو کېنول چې کم ستړي وو زخمیانو چې دشمن سبا جنګ ته راغی، هغې ویل لکه د شپې وله نور کومک امداد راغلی دی. دا خلق نو دا څومره دی جنګ کې دا نو دا نوي دي، ورا غونډو باندې خلک ولاړ دي. نو ګوره لویه خبره په جنګ کې د دشمن د بیلات روب دی چې روب پې پرېوځي. سبا جنگ شروع شو، الله هغه درېو لکو لښکر له شکست ورکړ، مسلمان له خدای ګټه ورکړه، غنیمتونه حاصل کړل، د دنیا وسطې جمع کړې حاصل یې کړل. هغه شرحبیل پکې گرفتار شو، مردار شو پکې چې هغه کم مشر و، لوی لوی سرداران یې مردار شو او دی بیا واپس رالل مدینه منورې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جعفر لاسونه کټ شو، نو نبی علیہ السلام الله با جعفر له په جنت کې داسې لاسونه ورکي چې اب لقد وزر غوندې کار کوي او دې بچ کم دې په جنت کې ګرځي نو په الوزي. او د جعفر ماشوم زوی چې بچرتا حضور پاک ولید نو ورته یا ابن ذل جناحین اے د دو وزر ولا زویا. او عبدالله بن رواحه رضی الله عنه متعلق نبی علیہ السلام فرمایي چې ما هغه په یو تخت باندې ولید او تخت یې لقیده، دا تخت یې داسې لقیده، کله به داسې ته کله به داسې ته کله به داسې ته کله به داسې ته هغه تخت یې لقیده. نو علما وایي ته تخت لقیدل مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکلي دي. وی تخت یې ولې لقیده؟ یو واقع نقل کړې ده، وی چې سومنات باندې کله محمود غزنوي حمله وکړه او دا سومنات فتح شو. سومنات دا هغوی یو لویه د بوتانو عبادت خانه وه، مندرو هندوان فتح شو. سومنات چې د هغې کومه لویه قلعه او لوی مندرو هغې کې دننه نو په هغې د پاسه د اسلام جنډه ولګوله. نو دا چې څومره هندوانو دا ورته ټول راغونډ شو او محمود غزنوي ته یې وایي چې بس داسې کار دی چې مونږ درته یو درخواست کوو په دې مندر کې زمونږ یو غټ بوت دی، هر څه چې کوې خو دا یو بوت راله مه ماتوه، څومره پیسې چې غواړې درکوو، څومره پیسې چې غواړې خولې نه وباسه. ځکه بوتان د ټول مات کړل چې په کوم ځای به ورغې فتح کول بوت پې ماتو بوت پې ماتو بوت پې ماتو، ټول زمونږ بوتان دې مات کړل. زبس چې څه دې وکړل او دې کړل، خو ته دا مهرباني وکړه چې دا کوم غټ بوت دی په منځ کې دی دا راله مه ماتوه. بس پیسې چې ته څومره غواړې دربه. چا ورته وی چې صاحبه خیر دی یو بوت دې پکې وي که نه؟ دا یو بوت دې وي دا به پرېږدو، بله پیسې راکوي، زرګونه روپۍ راکوي او سره او سپین. هغه زمانې اوس خو روپۍ زمونږ اصطلاح کې ده که نه، هغه زمانه کې چې څه سکه وه او سره او سپین او هر څه راکوي، یو بوته پرېږدو. د ده مړه نرم شو، زه وی صلاح پې کوو نو د شپې خوب ولید چې د میدان دی د حساب کتاب محشر نو یو فرشته مې دوزخ ته راکاږي، نو بلې فرشتې د مټه ونیو امې جنت ته راکاږي. دا دوزخ ته چې مې کومه فرشته راکاږي نو دی وی دا بت فروش دی، وی بت خرڅوي، دوزخ ته یې غورځو. هغه چې جنت ته مې کومه راکاږي هغه وی نه بت شکن دی، بوتان ماتوي، د دنیا بوتان یې مات کړل، نو زه ځکه جنت ته بوځم. نو څوک یې یا خوا راکاږي څوک یې بل خوا، چې د خوبه راپاڅېده هله شا به وي دا بوت ماتوي. نو الله شان ته ګورو چې بوت له ټس ورکړو ماتې که وی غورځو، دنه ګېډه ډډو دنه پکې دومره هیرې جواهراتو چې هغې هندوانو څومره پیسې ورکولې هغې نه پکې زیاتې پیسې راوتې. دا خو خیر د دې مثال نه دی، مثال نه دی. مولانا ادریس کاندهلوي مثال نه ورکوي، ستاسو د پوهې دپاره ده. وایي تخت یې لقیده، ولې لقیده؟ جنت ته روان دی ګورې، او هلاویږي لقیږي، ولې؟ ځکه ویده وي چې زما مرګ نه دی خوښ، یارېږم خو یاره که مړ شم شهید بشم نیک به الله له لاړ شم،
او قوم کې جذبه شهادت پیدا کړه نو هغه تردد غوندیو د دنیا د ژوند او د مرګ په منځ کې چې الله وی ام منکم الا واردها چې هر سړی په جهنم ورځي ټول باندې بدن پولیس صراط او خطرناک لار ده نو لږ می تردد دي چې یې څنګه وکړي خو بیا هم د خدای په لار کې جنگيږي او شهید کېږي الله مسلمان له فتح ورکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې درو صحابو ډېر زیات پریشان وو انتهایی زیات حضرت جعفر ترزوی ماشومان بچی تی پاتې شو حضرت زید دا د پیغمبر علیه السلام ماشوم لوی کړی زید ابن حارثه او په لومبه زمانه کې به وته زوی وي زید تبع د حارثه زوی نه وایي د محمد زوی به وته وایي صلی الله علیه وسلم بیا الله منع وکړه ودعوهم لآبائهم نو بیا وی زه خیر اوسو در پلان نو مخله نو ماشوم یې لوی کړی زید او عبد الله بن رواحه دا د حضور پاک شاعر د نبی علیہ السلام په صفت کې به شعرونه وي او د مکې د مشرکانو بد به وي په دې دړمنو خپه پیو خو خیر په غزوه موته کې دغه شامیانو له رومیانو له رب العالمین د مسلمان پلاس 3000 مسلمانو له پلاس باندې الله درو لکو کافر له شکست ورکړ الله مسلمان له فتح ورکړ دا ټول د مکې مکرمه د فتح لاري دي هغه د فارس بادشاہ کسرا به وته وي نو میں سو دغه زمانہ کې پرویز نومو پرویز ابن هرمز مشهور نوشیروان بادشاہ چې عادل تیر شوی دی داغه نوسیو هغه ته خط لګو نبی علیہ السلام خط عبد الله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه لورکو بدا خط ولا ورسو هغه چې خط سین ورسه دقه یو گورنر له ورکو گورنر خط ورسو هغه ډیر بدمعشو هغه فورا د نبی علیہ السلام خط شلو خط چکړی ټوکلې کو او عبد الله ابن حذافه ته تا استاذي د استاذي وجل من دي غنیما بد سر اوس کتلی او زازان د یمن بادشاہ د سلطنت لاندې د گورنر هغه ته وی خط هغه ته ولېګو وی دوه مضبوط پهلوانانو ګوره خه مضبوط او خه مضبوطی توري ولا ورکا وسله ورکا او چې لړ شو دا پیغمبر گرفتار کیو مال راوړي او که گرفتارولی نشي څه مسله وا نو چې مړی کی او سره مال راوړي دومره جذبه کې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه راغی وسه چلے وکړه وسه بغستا خط وشلو وی اللهم مزقهم كل ممزق خدای د بادشاہ امتسنس کې خط ولشلو اللهم غسه وکړه اسنګ وکړه د زویو شیروه دا غنمو شیروه او د خزه و شیرین دا غنمو د شیروه میرانه موروا خزه غنه وی دا زوی په دې میرانه مور عاشق په دې مور نو د وی چې دا مور به په کومه طریقه خپل دغه کې راولم میرا مور ظالم نو هغه دا چل جوړ کو چې دا پلار چې دی نو دا په څه طریقه مړ کم دا پرویز نو چې دی زه مړ کم نو ښځه ما ته پاتې شي که پلار هم پې پیو چې د ما دا زوی حرامي دی دی هر کله چې په ما بس حمله کوي ځان به یې ساته نو پلار یې بیا په الماری کې چې کوم مخصوص سامان هغې کې زهر په یو شیشه کې بند کړی زهر او دا پاسه پیلګي دوا مفید للبا دا هغه دارو دي چې دا انساني قوت لپاره ډېر زبردست شی دی هغه ته پته چې دا حرامي هر کله چې کزه مړ کړم زما دې سامان لبرادي خو چې دې مرانه جمع دی پاتې دي دی خواته دی بادشاہ د پیغمبر علیه السلام په مرګ پسې د زازان د یمن گورنر ته دوه کسه پهلوانان ولېږه هغه یې تورې ورکړې هغه په زهرو کې دغه کړی دی سرې کړی او نبی علیہ السلام پس لاړه دومره قمقل دي چې حضور پاک ته تاسو نږدې کېدی قدر هم نشئ گرفتار کړو یا چې سر پرېږده داسې وړه خبره ده نو مکې مشرکانو ځانونه وشلول نږدې قدر یې ورته ورونه رسېدی شو اخوه دوه کسه ولېږل دلته خدای پاک نبي هم خیره وکړه وي د ما خط یې وشله خدای ته هلاک کې تس نسې کې زوی لګي شو پلار باندې حمله وکړه پلار یې مردار کړه ور وځې کې دننه دننه خیره ولګي د حضور پاک خیره ده چې مردار یې کو التا میری مور ته پته ولګېدله چې زما خاوند خو یې مړ کو او دا خو به اوس ما ځان سره ساتي نو دا خو زما دپاره غټ شرم دی هغې زهر اوس کله هغې ځان مړ کو
چې دا خو ماله شرم دی. ده چې سنګ پلار مړ که ورغې د پلار الماری کوله وکړه، مخصوص سامان اوس په قبضه کېلي، بادشاهي یې په قبضه کې واغېشته. لکه څنګه چې دغه راشي یو څه ورته مارشل لا ولګي، مارشل لا ولګوله د پلار مخصوص سامان چې څنګه یو کتل شیشه پکې پرته ده، په هغې یې لیکلي چې دا هغه دارو دي چې دا مردانه طاقت دپاره ډېر زبردست شی دی. خو پلار ورته پېښ شوی په دې حرامي سخوندر خو پېو که نه، په دې سخوندر هغه ته خو پته وه چې دی به دا لوبې کوي. رونو یاد وساتئ موږ د خپلو بچو د دنیا تربیت وکړو خو د دین تربیت هم ولې نه دی کړی. داسې ده که نه ده؟ موږ خپلو بچو له د دنیا تربیت کوو چې دې ډېرې پیسې وګټي، دنه غټ افسر جوړ شي، غټ تجارتي ته جوړ شي او ډېرې پیسې وګټي، خو دینی تربیت هم ته جوړ نه کړو. نو چې دینی تربیت ته بچي له ور نه کړه دقسې سخوندر به ته جوړېږي. بیا نه پلار پېژنې او نه مور پېژنې، نه خور پېژنې او نه رور پېژنې. او که بچي له دینی تربیت ورکړه نو د پلار او د مور په قدر به پوهېږي. بیا هغه ته خو پته وه چې زما دا زوی بار کله لوبه کوي، دا شی ورته زهر یې ورته بند کړو چې هغه شیشې ته او زما د پلار چې دومره ښځې ساتلې دا دارو به یې خوړل، شیشې په خولې راواړو له قلقل خو چې څنګه تېر شو لتې وټکولې هغه مردار شو. ښځه هم لاړه، بادشاه هم لاړ، زوی هم لاړ. د پیغمبر علیه السلام دعا ټیک شوه که نه؟ تس نس شوه. هلته هغه دوه کسان نبي علیه السلام له ورسېدل، تورې پټې کړي دي چې ګورې و دې به څنګه به ګرفتاره و. بلا مرګري ته ګیر چاپېره تو دي، بلا مرګري دي. لوی شان دی د حضور پاک، خو لوی شان کې دی او د دنیا مرګري ته ګیر چاپېره تو دي. او د حضور پاک مرګري ماشاءالله دنیا کې داسې چتلې تېر شوی چې لاړې به توکلې ابه صحابو لاسونو کې نیولې په مخ پې مږلې، چې خولې نه به یې خراش کې توکه صحابو به لاس کې نیوه په مخ به یې مږه. او چې دی ورغلل او د پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک ته وکتل، پوه شو هم پوه شو چې دا د وجلو قابل دی، ځان وجل په خلکو او دا خو مخ نه رڼاګانې خېږي. خو چې څنګه نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېده نو پیغمبر علیه السلام ته خو خدای کمالات ورکړي وو که نه؟ ورته څه وایي نبي علیه السلام؟ ورته وایي ان ربي قتل ربکما، تاسو چې ستاسو کم رب دی او زما مرګ پسې را لېږلی یې، زما رب ستاسو رب وجلی دی. معلومات والی او زه تاسو راغلی په غلط نیت یې. خو یو خبره درته کوم، استته نه ویم، تورې ملان سره دننه پټې کړي دي، زه در باندې پوه یم. خو یو خبره درته کوم چې د ایمان دعوت در کوم مسلمانان شي. او کوم زازان چې را لېږلی یې د یمن بادشاه، هغه ته هم ووایې چې دغه پیغمبر تالم د ایمان دعوت تر کوي. اگر چې ما پسې دوه کسه راولېږل مرګ پسې، خو تالم د ایمان دعوت تر کوي. دوی دا خبره د دوه کسانو نوټ کړه چې زما رب ستاسو رب وجلی دی. نوټ یې کړه، کله یې وجلی دی؟ بېګا شپه. دوی چې واپس زازان ته لاړل ورته یې ویل صاحب هغه خو داخل زمانې پیغمبر معلومېږي، دغه مخ خو څه بل شان رڼا کوي، د هغه اندازه داسې ده د دې وجود نه پته لګي چې دا رښتونی دی. او بل داسې ملګري دي چې خو په هغه ځان قربانوي. او موږ ته علم وایي چې تاسو په جامو کې تورې پټې کړې دي. دی هم راته ووایي دا د پیغمبر صاحب معجزه به وه. دی هم راته ووایي او دی هم راته ووایي چې ستاسو رب چې دی زما رب ستاسو رب وجلی دی. دا څنګه خبره کوي؟ او موږ ته هم د ایمان دعوت راکړو او زازان د یمن ګورنر تا ته هم د ایمان دعوت درکړی. هغه ودرېږه معلومات کړو چې دا خبره رښتیا ده که دروغ ده. چې معلومات یې ورکړل بعینه دقه وخت کې دغه شیروی لګېدلې وخت خپل پلار یې وجلی. بادشاه د فارس بس زازان مسلمان شو، ګورنر د یمن سره د ټولو خلکو مسلمان شو. او هغه دوه کسان چې هغه کوم هم خدای پاک مسلمانان کړل. او د فارس د بادشاه نه بادشاهي لاړه، ختمه شوه. لور یې بادشاه کړه، زامن یې نه و. نبي اسلام ته چې اطلاع راولېږله وی اهل فارس خو جینۍ هم مشره کړله. وی لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وی چا چې ښځه مشره کړه دا قوم به چرې نه کامیابېږي. خبره خلاصه شوه، بادشاهي لاړه، تسنس شو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فارس هم د مسلمان په قبضه کې راغی.
بادشاہی د نبی علیہ السلام هغې ته ورسېدل او د هرقل هغه خبره چې کړې وه چې که دا رښتونی پیغمبري نو بادشاهي به زما د قدمونو له رارسېږي هماغسې وشوه. شام د مسلمان قبضه کې راغی، مصر د مسلمان په قبضه کې راغی، یمن د مسلمان قبضه کې راغی. دا د عثمان رضی الله عنه زمانه کې ټول روم او دغه علاقې د مسلمان په قبضه کې راغلی. نور خطونه نبی علیہ السلام لېږلي دي. نجاشي ته یو خط لېږلی دی د حبشې بادشاه ته، هغه ته یې خط ولېږه. خط یو صحابي له ورکړ او د نجاشي ته یې ولېږه. دا د حبشې بادشاه و، ډېر ښه سړی و. هغه عجیبه انداز کې دی. خط چې کله نجاشي ته ورسېد پیغمبر علیه السلام ورته ډېر ښکلی خط لیکلی و، ځکه د نجاشي بادشاه سره مسلمانان اوسېدل. د مکې نه مسلمانانو هجرت کړی و حبشې ته. دې بادشاه ډېر زیات قدر د مسلمانانو کړی و، ډېر. نبی علیہ السلام ورته وویل چې ته خو اول د خدای حمد ادا کړه، خدای بادشاهي درکړې ده. زه ستا شکریه ادا کوم چې زمونږ مسلمانان درغلي دي او تا سره په حبشه کې پراته دي او تا هغوی له امن ورکړی دی، د هغوی د قدر کړی دی، د هغوی د احترام کړی دی، د هغوی د عزت کړی دی. زه د خدای رسول یم او د خدای بنده یم او تا له دعوت در کوم ته مسلمان شه. او د عیسی علیہ السلام متعلق زما دا سوچ دی، ما ته خپل الله وایي د عیسی علیہ السلام چې دی د خدای بنده دی، دی د خدای زوی نه دی او نه خدای دی. رښتونی دین چې کوم د عیسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام هغې ته تاسو رابلم. بس هغې نجاشي بادشاه چې خط سینګ ولوسته ملګري راوغوښتل، ملګرو ته یې ووایي چې دا د آخرې زمانې پیغمبر دی، بلکل رښتونی دی. تاسو چې هر څه کوئ خیر هم په دې کې دی چې د تابعداري وکړو او مونږه په ده باندې ایمان راوړو. زمونږ په کتابونو کې چې د آخرې زمانې د پیغمبر کم صفتونه دي ټول پکې موجود دي، دویمه خبره پکې نشته. ګوره سړی مخلص و نو خدای نجاشي هم مسلمان شو د حبشې بادشاه، او چې څومره د قوم رعیت و هغه ټول مسلمانان شو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو خط راولیکه او خط کې لیکلي چې د الله رسوله ته زما نه اگر چې لرې زه ستا نه لرې خو بلکل ستا دعوت ما ومنه او تا باندې ما غایبانه ایمان راوړه. زما ټول قوم هم پته ایمان راوړلی او دې کې څه یره نشته. دا مونږ خالص د خپل زړه له مسلمانېږو. زمونږ زړه دا وایي، زمونږ کتاب دا وایي، زمونږ معلومات دا وایي چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. او زه خپل زوی درلېږم، زوی سره 50-60 کسان کړل او بلا تحفې تحائف یې ورکړل چې دا نبي علیہ السلام له ولېږې. څه وینځې مولا ورکړلې، وي دا به نبي علیہ السلام له ولېږې. اتفاق دا و چې هغه کښتۍ په دریاب کې غرقه شوه او دی ورته ویلي په خط کې لیکلي و چې که ستا زه خو دلته بادشاه یم، رعیت په غاړه دی، نو که ته اډر کوې نو زه به دا هر څه پرېږدم، ستا خپله به درشم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د هغه خط راورسېد ډېر زیات خوشحاله شو، دعا یې ولا وکړله او خوشحاله شو ډېر زیات. او ته چې نه د خپل رعیت سنبالوه دلته مه راځه. بیا دغه نجاشي بادشاه اصحمې نوم و، اصحما دی بیا وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو له په مدینه منوره کې اطلاع ورکړه، وی نجاشي د حبشې بادشاه اصحما وفات شوی دی او ما ته جبریل علیه السلام ووی که ته په جنازه کې چې دا کټ درته رانږدې کړم نو راځئ چې جنازه پې وکړو. نو پیغمبر علیہ السلام مخکې شو، صحابه ورپسې شاته ودرېدل او حضور پاک په هغه غایبانه جنازه وکړله. دا غایبانه جنازه ګورې په شریعت کې نشته. ښه ډېر صحابه په داسې ځایونو کې وفات شوي دي چې د جنازې هم څوک نه و، نبي هم په جنازه نه ده کړې او که ته به په نجاشي خو یې کړې ده نو هغې کې حدیث موجود دی چې جبریل علیه السلام ورته وویل چې زه درته دا کټ را مخامخ کومه. نبي علیه السلام وایي ما ته یې کټ را مخامخ که ما لیده تاسو نه لیده، نو دا گویا کې غایبانه نه شوه، مخامخ په مخامخ په حاضر جنازه کړې ده او دعا یې مولا غوښتلې ده. دغه خطونه اوس هم شته. نجاشي والا خط ام محفوظ پروت دی، هرقل والا خط ام محفوظ پروت دی، او کم خط چې دا فارس بادشاه د نبی هم اوشلو ام محفوظ پروت دی. خو یاره هغه چې کم خط دی نو ټوټې ټوټې دی، ټوټې شوی دی. داسې مقوقس بادشاه ته، د مصر بادشاه ته، د یمن بادشاه ته، مختلفو بادشاهانو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطونه ولېږل
بعضې پکې خدای مسلمانان کړل، بعضې پکې کافر پاتې شو. د اسلام طریقام دقه ده، چاله په خولې دعوت ته ایمان ورکوي، چاله به د خط په ذریعه ورکوي، چاله د کتاب په شکل کې به ورکوي. نو دا شپږمه اومه هجره دا د نبی علیہ السلام د خطونو وه. خدای پاک مسلمانان ډېر زیات کړل دې سره، اسلام ډېر زیات خور شو. او بیا د هغې نه پس په اومه هجره کې د یهودیانو چې کوم لوی ګړو خیبر هغه فتح شو. خیبر کې ډېرې غټې غټې قلاګانې وې، هغه پکې فتح شوې. او د خیبر یهودیان هغه پکې تابع شو د نبی علیہ السلام. اسلام او ایمان خو یې راونړو محرم 7 هجره کې، خو بس بهر کیف تابع شو. ځمکې د مسلمان په قبضه کې راغلې، باغونه د مسلمانانو په قبضه کې راغلل. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها دا د خیبر د یو حوی ابن احتب لوی یهودي دا غلور وه، هغه په غنیمت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېدله. مخکې یو صحابي د دې دحیه له نبی علیه السلام ورکړې وه، خو دا خفه وه. وی زما پلارم په دې جنګ کې مړ شو، رور مې مړ شو، خاوند مې مړ شو، نو زما دا خوښه ده که ما د مسلمانانو بادشاه په خپل نکاح کې والي نو ښه به حضور پاک پې ډېره ښه ده. نو آزاد یې کړه، ستا خوښه ده ته ما آزاده کړې، که خپل قوم سره پاتې کېږي هم دې خوښه ده، او که ما سره په نکاح کې پاتې کېږي هم دې خوښه ده. وی نه مسلمانه شوه، مسلمانه شوې. دا خو د خدای پاک ستا غوندې شخصیت ما له خاوند راکوي، زه څه کوم په نورو خلکو. مسلمانه شوه. په دې مخې داسې یو داغ و، سور غوندې داغ و. چا یې تپوسه کوي یا داغ د څه دی؟ وی ده چې کله واده شم خاوند یې کنانه ابن الربیع و، چې واده شم نو ما خوب ولید د شپې چې د مدینې نه یو سپومې اوچته شوه او د اسمان دیني مې ته ورسېدله، او نیغه زما دې غېږ کې را پرېوته. نو زما خاوند د نجومي و او د پخوانو کتابونو پوه و، ملا و. نو ما مې خاوند ته دا خوب ووی، وی هغه سپېله اوچته کړه، زه په دې مخ ښه مضبوطه ووالم. دا داغ د هغې دی. وی ما ته وی ته جوړ د مدینې د بادشاه د نکاح خوبونه یې نه. وی ما چې دغه خوب مې لید څه خبر، او مقه خوب خدای رښتونی کړ، د حضور پاک نکاح له خدای راوسته.